د مولانا فضل الرحمن صاحب په باره کې او د جمعیت علما اسلام په باره کې ستاسو څه رایه ده؟ د ملګرو ډېر سوالونه په دې خبره را روان دي. د مفتي صاحب رایې راواخلئ چې مولانا صاحب په باره کې، جمعیت علما اسلام په باره کې ستاسو څه رایه ده؟ مل بھائی زه به اول یو وضاحت درته وکړم، چونکې زما تعلق په خپله باندې د یو مذهبي لاین سره دی او د مسلمانانو د عقایدو او نظریاتو دفاع په دې وخت کې مونږ کوو، د هغوی تحفظ کوو. دویم دا ده چې مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاته علیه یقینا زه هغه خپل قاید ګڼم، خپل مشر یې ګڼم. یوازې خپل قاید یې نه ګڼم، په دې وخت کې د امت مسلمه قاید ګڼم او یقینا چې ونه کړم نو یقینا چې دا به خیانت وي او ظلم به وي چې مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاته جمعیت علما اسلام دې وخت کې پاکستان کې چې څومره دینی تحریکونه دي، اکر دینی مدارسو په شکل کې دي، کاغه د وفاق المدارس هغه کې ختم نبوت په شکل کې دي، هغه کې سپاهي صحابه په شکل کې دي، هغه کې په تبلیغي جماعت په شکل کې دي. یقینا څومره پورې چې زه تعلق لرم او څومره پورې چې ماته معلومات دي د هغې مطابق دا ټول د جمعیت علما اسلام د دې په شا باندې مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاته علیه د هغې په شا باندې د دې وجې نه زموږ دغه دیني مدرسه زه خو هغې ته لرې نه ځم، زه خو دومره پورې زما ایمان دی، زما په مخ باندې ګیره ده، په سر باندې مې ټوپۍ ده، پګړۍ او زه یو دیني لاین کې کوشش کوم، جدوجهد کوم، منډه وهم. زموږ په شا باندې همدغه د جمعیت علما مشران دي. یقینا که د دې خلکو ملګرتیا زموږ سره د یوې دوه ورځو دپاره ختمه شو، یقینا زموږ د یوه شعبه مخکې نشي چلېدی. الله تعالی دې وکړي چې دغه پاکستان مسلمانانو ته د دې خبرې اندازه ولګېږي چې جمعیت علما اسلام په دې ملک کې زموږ د مسلمانانو د عقایدو او نظریاتو، زموږ د تهذیب او زموږ د مدارسو او زموږ د شاعرو تحفظ کوي په دې وطن کې او په حقیقي معنو سره د هغوی ملګرتیا وکړي، نو یقینا د ملک د نظام بدل شي، د ملک حالات بدل شي. الله تعالی د مسلمانانو کې پوهه واچوي. ماشاءالله ماشاءالله حضرت، ستاسو نه مونږ هم دغه توقع لرل چې مولانا صاحب او د جمعیت په باره کې به ستاسو داسې واضح موقع الله پاک دې تاسو له صحت درکړي، الله پاک دې تاسو له ژوند درکړي.